شو کوي نو چې आवाज سونه مخکې شیر کیږي سونه مخکې دا کیږي دا تصویر دی دا روزانه چا بیم کړی دا خو تر اوسه پورې هیڅ قسم څه معلومات ونه شو نو دی عبدالحسیب تم دا وایو کته دا فیسبوک یا یوټیوب یا تاسو سره موبایل یا کم یار دوست سره چا سره دغه سره نو ته به د आवाज به ګورم کتلې به دې وي او په فیسبوک مخکې شیر شوي دي مهرباني دا وکړه چې د خپل کور ته راشه نو دغه خبره چې وي بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو په دغه چرچا پرچل کې زموږ د پښتنو دغه روایت او دغه رواج دی چې د خپل بچو سره ډیره زیاته مینه کوو دغه بچو له یو ښکلی تربیت ورکوو دغه بچي چې دغه د خوارو بدونه روزي نو دغه تمه او دغه امید مې چیرې دغه بچي چې کم دی بام ته ورسي او د ځان دپاره څه ناڅه له 100 روپۍ روزګار یې هغه وکړي او که نه تعلیم یې کړی وي نو د ځان دپاره څه یو ښکلی شان نوکري وګوري. عزتمندو د دې ژوند په دغه سلسله کې او په دغه یو څو شیبو کې چې تا نه دغه شان د خوارۍ به د بچي لاپته شي نو بیا ژوند ډېر زیات ګران شي بیا هغه کور چې کم دی مثال یې د قبرستان شي بیا هغه کټ تا ته بیا هغه راحت بیا تا ته هغه سکون نه میلاویږي په سجده به باچا ته پروت وي خو په ذهن کې به دې هغه بچی وي کم چې تا نه جدا شوی وي ځکه چې یو بچي سره ته خواري وکړې څه یې به ورالوی کړي دا د چینار عمره دغه زامن چې تا نه جدا کېږي او بیا لاپته شي یو وي پته لګي چې زه بچی دلته دی را به شي تمه وي امید وي چې زه دا بچی به راځي او چې کله دا بچی چې کم دی هغه شي لاپته شي نو بیا ډېر ژوند ډېر زیات ګران شي صاحبه دا چې کم دی نواب ګل صاحب دی د ده نه دغه عبدلحسیب بچی چې کم تاسو سټارټ کې مو کتو د ده د تصویر د دې دا پکچرز تاسو کتو یو حافظ قرآن دی دا چې د 2018 نه لاپته دی په 23 تاریخ او 6 میاشت د 2018 نه لاپته دی دا غالب ګومان دی چې درې کاله بالکل پوره کیږي او تر اوسه پورې پته نه لګي نو د دې د هغه درد د دې د غم دا تاسو ته مخې ته وږدو چې یاره دا بچی یوري ستا پلار په ډېر خفګان کې دی د دې د خفګان د ختمېدو یوه چاره موږ سره پاتې ده چې راشه کور ته نواب ګل صاحب څنګه خیر دی جی خیریت دی شکر الله فضل دی خیر دی بالکل عبدالحسیب د څونه مودې نه لاپته دی تر اوسه پورې څه پته لګي نو عبدالحسیب تقریبا د څه د پاسه 3 کاله د برابرېږي په 28 چې 2018 باندې د کور نه تللی دی او اوسه پورې تر اوسه هېڅ قسم معلومات ونه شو نه څه ټلیفون نه څه معلومات نو موږ ورپسې ډېر لکه کوشش وکړو خو تاسو هم دا د مثال رالی تاسو هم د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له دونه ټایم وایستو او دونه په سخت دغه کې موږ رالی نو موږ هم دا روزانچم کړی دا او دا تصویرونه هم صفا کړي په فیسبوک او واتساپ باندې نو کوشش بس کوو بس الله ته اسانه ده موږ ته ګرانه ده بس دغه دواګانې د الله نه غواړو الله نه بس امید ساتو ته مو ساتو چې یاره انشاءالله چې بس تاسو په دغه باندې تعاون باندې کوشش وکړئ نو چې आवाज سونه مخکې شیر کیږي سونه مخکې دا کیږي دا تصویر دی دا روزانه چا بیم کړی دا خو تر اوسه پورې هیڅ قسم څه معلومات ونه شو نو دی عبدالحسیب تم دا وایو کته دا فیسبوک یا یوټیوب یا تاسو سره موبایل یا کم یار دوست سره چا سره دغه سره نو ته به د आवाज به ګورم کتلې به دې وي او په فیسبوک مخکې شیر شوي دي مهرباني دا وکړه چې د خپل کور ته راشه نو دغه خبره چې وي الله دې نه کوي چې وي مړی نشته او جړا ده او دغه خو ډېر غم او ډېر دوک او ډېر داستان دی او جی نو بس دغه ریکویسټ دی جی بس دغه تاسو ته هم دغه کوو چې دا تصویر دی مخکې تاسو هم څه وکړئ او مخکې دي عوامو ته هم زموږ دا درخواست دا اپیل دی چې برای مهرباني دا نمبر یې زموږ په دې تصویر کې چې کمې دي نو په دې نمبر باندې تاسو رابطې موږ سره وکړئ چې یاره دا هلک په دې ځای کې دی یا چا لیدلی وي چا ته پته وي نو موږ ته مهرباني خیر دی لږ اطلاع وکړئ په دې نمبر باندې او موږ سره تعاون وکړئ خاص کر د الله د رضا دپاره
چې موږ ته دا هلک خپل میلو شي. نو په دې کې تاسو تاڼه تحصیل ټول ځایونو کې ګرځېدلي؟ نو موږ خو ګرځېدلي یو تاڼې تقریبا دا 4-5 تاڼې تر مردان سیټي تاڼه شوه، کم زموږ د پېښور مترۍ تاڼه ده په هغې کې دا روزانچه مې کړې، داسې 2-3 تاڼو کې مې کړي دي. بل زه دا ویم چې د شناختي کارت جوړم نه وم نه، څه کارډ هم ورسره نه و، موبایل هم ورسره نه و. مونږ لنګ چې داسې یو ځای پورې ځو نو کوم زموږ د آرمي والا یا پولیس والا دي ځای په ځای ګوره کارډ وښایې کارډ دغه کړه. حالانکې که دی پولیس له په لاس ورغلی وي یا آرمي له په لاس ورغلی وي نو خامخا مونږ ته به اطلاع کېده چې یاره ګینې د پلار نمبر یا د رشته دار نمبر. نو تر اوسه پورې هېڅ قسم څه معلومات څه دغه ونه شو. نو دا میډیا کې هم لکه د 3 کالونه لاپته، د 3 کالونه لاپته تقریبا 2-3 میاشتې پې د پاسه وي 28/6/2018 نه. نو دا لاپته شوی د کوره وتی تللی دی او هېڅ قسم څه معلومات نشته دي. د 3 کاله خو به ډېر زیات په سختۍ کې تېر شوي، دا موږ نشو ویلی چې څونه سخت. بالکل ډېر زیات لکه سختۍ دغه باندې تېر شوي دي، خو کم ځای کې لکه داسې خلکو موږ ته ټلیفونونه کړي دي پلانکي ځای کې وایي هلته تپوس وکړئ معلومات وکړئ دې ځای کې. نو مه یاره چې اوس یو سړي ته پته نه وي او دغه نه وي نو کوم ځای ته لاړ شو کوم ځای کې وګورو نو تلي مې ولن کې ډېر. بل داسې دغه زموږ له راځي چې یاره وایي پلانکي ځای کې بابا دی او تعویز دی او پلانکي ډینګلی، خو دا څیزونه چې کم دی دا موږ د الله نه غواړو، د تعویز او د دې څیزونو نه دا دغه موږ نه کوو. دا مشر زوی دا مې مشر زوی و، تقریبا دغه 18-19 سال عمر دی. وایي اوس د فقیر کلي چوک کې د ټیلرۍ ماسټرۍ کار هم کولو او د قرآن کار یو درنه خفه مفه نه جي کور کې خو خفه نه و، خو کور نه په خپله وتی دی. حالانکې به دغه ټایم په مکم کور کې هم نه وم چې دی د کور نه تللی دی وتی دی. نو اوسه پورې لکه هېڅ قسم څه معلومات سره رابطه هېڅ نشته. او جی عزتمندو څنګه چې عبدالحسیب لاپته دی دغه شان د دو دا ژوند هم لاپته دی، ځکه چې تر څو پورې هغه نه پیدا او د دې د مرګ ساعته پورې به دونه دا عبدالحسیب نه هېرېږي. د دا چې کم دی دغه عبدالحسیب یادونه به چې کم دی دا خوري او دا به چیچي، ځکه چې بچی دی بیا مشر دی بیا حافظ قرآن دی نو د زړه ټوټه ده صیبه او دې ته هر وخت دغه عبدالحسیب په زړه کې پروت دی. نو چې څونه هم پښتانه یې نه څونه هم زموږ د پاکستان کې اوورال چې کوم ځای کې وي تاسو ته عبدالحسیب مخې ته راشي. موږ عبدالحسیب ته هم وایو که تاسو د کور نه هم خفه خیر دی تاسو راشئ، تاسو پاپا چې کوم دی تاسو پسې ډېر زیات خفه دی. دا وګوره د 3 کالونه په لړزان دی، کله یو ځای کې کله بل ځای کې تاسو ویني، تاسو په هغه کې دی چېرې دغه بچی مې راشي ستاسو په تکل کې دی چې عبدالحسیبه راشه کور ته. نو موږ هم درته خواست کوو عبدالحسیبه که ستا ملګري یا د هغې هغه خپل خپلوان یا څوک هم چې عبدالحسیب لیدلی وي او دا پروګرام ویني نو مهرباني دې وکړي خواست ورته کوو چې د دې پلار ډېر سخت تکلیف کې دی او زر تر زره دي کوشش وکړي چې راشي. څه ویل غواړي جي؟ نو بس جی دغه درخواست او دغه دی، بس موږ هم دغه ټول کوم چې لیدونکي کتونکي دي زموږ د هرونه بهیګان دي نو دا کم بیان کم تصویر کم دغه چې دی مخې ته دی نو موږ دې ته دا درخواست کوو دا دغه به کوو چې یاره تاسو موږ ته خیر د اطلاع وکړئ. عبدالحسیب ته هم دا وایو ته په خپله کور ته راشه یا دا نمبر یې چې کومې دي ما سره رابطه وکړه یا کم دا نور زموږ دلته رشته دار دي جنت ګل او د نسیم خان په نوم دا نمبر دي نو دې سره لنکې که عبدالحسیب دې رابطه وکړي یا بل کم کس داسې سره رابطه کوي چې یاره دا هلک په دې پلانکي ځای کې دی موږ لیدلی دی څه کار کوي یا روزګار کوي یا مزدوري کوي نو خیر دې موږ ته اطلاع وکړئ موږ به ورپسې لاړ شو. نو زموږ چا سره هېڅ قسم سره لانجه یا څه دغه هېڅ قسم سره اړه دعوه څه نشته دی جي. غټ وټ پاکستان دی صاحب چې بهر ګرځي نو شناختي کارت به ځان سره خامخا ګرځي. صحیح ده چې په پاکستان کې ګرځي او شناخت یې نه وي نو دلته به څو ځله ځان ثابتوي چې زه پاکستانی یم. چې د سره شناختي کارت نشته شناختي کارت یې نه دی جوړ نو بیا د 3 کالونو ورک دی بیا د دې ریاست هم دې کې ذمهواري جوړیږي او ذمهوار یې موږ ګڼو ځکه چې ادارې دي هغې ته هم خواست کوو چې د دې په دې زړه باندې لږ ورحمېږي او د خپل بچی چې کم دی کور ته راشي.